أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. هغه خلک چې دوی ته موږ کتاب ورکړی ده د کتاب تلاوت داسې کوي چې رنګ د تلاوت حق ده او څوک داسې حق نه کوي تلاوت داسې نه کوي چې رنګ د حق ده خلک خسارې موندونکي دي. اوس فعل مضارع کو جازمه بنانا مورد اسم حالات ویل چې اسم درې حالت فاعل مفعول اضافي چې به همیشه د پار کسره لیکن فعل باندې کسره راځي نو فعل به درې حالت فاعل مفعول او جزمي دي چې اضافي بجای دي چې جزمي او د پاره چلور حروف استعمالېږي ان لم لما لام امر لا نهي لم لما لام امر لا نهي دا چې کله فعل مضارع باندې داخل سي نو دي چې معنوي او اعرابي دواړه تبدیلګان راولوي. معنوي اعرابي تبدیلی واړه شاید چې پنځو ځایونو ته جزم ورکوي و ځایونو اعرابي غورځوي دو ځایونو ته هیڅ نه وایي لیکن معنوي عمل ټولو بدل ده. لم چې کله فعل مضارع باندې داخل سي نو فعل مضارع معنا ماضي منفي ته واړی. مثال تا یو مستری ته چاته یو چټه ورکو اوس ته ورغلی اوس پرون ته دی ورکړنه ورغلی د ته چې شی خو نه ده جوړ دی پر لم استعمالېږي سبا ته بیا ورغلی چې د ته چې اوس پورې مې نه ده جوړ کړی دی پر لما استعمالېږي. لکه قرآن شریف مثال ده ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ام لم تنذرهم. لما موږ فعل مضارع چې فعل مضارع باندې داخل سي جازمه ورکوي او اردو چې موږ دا موږ ته ابھی تک نہیں ہوا دے ترجمه برکوي لکه ولما يعلم الله لما يدخل الايمان. لما چې کله فعل مضارع باندې داخل سي نو فعل مضارع ته اخر چې جزم ورکوي به سوال دا کیږي چې لما يدخل الايمان دلته خو لام ته کسره ورکړی ده. جواب دا ده چې لما يدخل الايمان دا اصل چې لما يدخل الايمان بیا الایمان ولا حمزه وصل ده په درمیان کلام چې غورځېږي نو بیا اجتماع ساکنین له وجې اولني ساکن ته کسره ورکړه بیا لما يدخل الايمان. لام امر چې کله فعل مضارع باندې داخل سي لفظي او معنوي دواړه عمل چې پشي کوي پنځو ځایونو ته جزم ورکوي و ځایونو اعرابي غورځوي او دا لام امر صرف په شپږ صيغو چې راځي څلور غایب صيغې او دوی متکلم صيغې ليفعل ليفعلا ليفعلوا لتفعل لتفعلا ليفعلنا ليفعل لنفعل او شکل امر جوړوي نو علامات مضارع بلره کې اغنبا د حرف ته وګوره ليكتب لام امر ما همیشه د پاره پشپړ صيغو چې راځي څلور غایب صيغې او دوی متکلم صيغې او لام امر نه مخکې کشيریو بل حرف راځي نو دا او راځي به دای ساکن کېږي لکه ليكتب نو وليكتب او چې کله امر وال حاضر جوړوي نو هغه چې به علامت مضارع درې کې لکه یكتبو تكتبو. امر حاضر موږ به همیشه د پر حاضر مضارع حاضر نه جوړو مضارع حاضر معروف تكتبو دې چې به علامت مضارع لره کې علامت مضارع لره کې نو بعد به حرف ته وګوره کشیر اولنی حرف ساکن نه و به اخر ته ساکن کې او دینه به امر جوړ سي لیکن کچره اول چې ساکن و ابتدا بالسکون دا خو نه کېږي دی له وجې نه به دیر شو چې همزه وصل راغی بیا به د عین کلمې ته وګورې کچره عین کلمې باندې زما وه بیا به د همزه وصل ته زما ورکړې لکه اکتب انصر او کچره عین کلمې مکسوره وه لا مفتوحه وه بیا به همزه وصل ته کسره ورکړې تفتحون افتح او چې عین کلمې مکسوره لکه تضربون اضرب همزه وصل. دا همزه وصل چې کله په درمیان کلام چې راشي به دا همزه وصل غورځېږي لکه دې نه مخکې چې کوم یو حرف راشي لکه دلته دې نه مخکې لام راغلی د همزه وصل به وغورځېده دا نشي ویلی درمیان کلام چې به لما يدخل الايمان. څلورم لا نهي دا د مضارع په ټولو صيغو په شروع چې لګونې سره نهي جوړېږي لکه ګردان لا يكتب لا يكتبان لا يكتبون لا تكتب لا تكتبان لا يكتبن لا تكتب لا تكتب لا تكتبا لا تكتبي لا تكتبا لا تكتبنا لا أكتب لا نكتب. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وأمنا متقبلا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.